زما نامه حکیم ام عالمزیب ده. زه د ایچ سی سی هیلث کیر کمیشن او چې د نیشنل کونسل فار طب ګورنمنت اف پاکستان نه یو رجسټرډ شوی یو مستند حکیم یم او د هغې نه علاوه اف بي آر نم رجسټرډ یم او د یو طویل مدت نه لګیا یم چې د انساني خدمت کوم. زه چې د کوهاټ روډ بانا ماړی اوسېدونکی یم. نن پخوا زمانه کې به چې څومره حکما صاحبان وو یعنی حکیمان صاحبان چې کوم وو د هر رنګه پیچیده امراض او علامات علاجونه به یې کول، خو لیکن چې د کله نه جدید میډیکل ساینس د دنیا کې رالو نو د هغې نه پس چې کوم دی امراض او علامات چې کوم دي د هغې هغه ټیکه چې کوم ده هغه ډاکټرانو صاحبانو ته میلو شوه. حکیمان صرف د جنسیاتو په نامه باندې مشهور شو او د موږ په حکمت کې چې د ټیسټونو څه کنسپټ هم نشته دی. کنه یو مریض راشي هغه خپل علامات بیان کی، مرض خو نشي بیانولی، علامات بیان کی او د هغه علامات مطابق باندې ولې چې د ادویات ورکړی کېږي، خو لیکن دا غلطه ده. جړی بوټي چې دا د الله جل شانه کمبینیشن دی. دا ما دا ایمان دی چې الله جل شانه چې کوم دی عزت جړی بوټو له ورکړی دی، خو لیکن فرق صرف دغه دی چې د دې استاد پکار دی. زه دا عرض کوم چې په دې جړی بوټي کې د هر لا علاج او د هر پیچیده امراض علاج موجود دی. زه every kind of cyst لکه cyst چې دی کنه every kind of cyst شو، every kind of fibroid شو، یعنی د اوبو د رسولو مختلف اقسام دي. په ټول نه خطرناک قسم چې کوم دی هغه C125 دی، اوویرین کینسر ویت سیسٹ، هغه کمپلیکس سیسټیک ماس دی. لکه د اوبو د رسولو علاج کوم، هر رنګه د رسولو چې هر رنګه د اوبو رسولی وي، که هغه هیموریجیک وي، که هایډریټډ سیسټ وي، که هغه کمپلیکس سیسټیک ماس ویت C125 اوویرین کینسر والا رسولی وي. هغې نه علاوه چې کوم دی فیبرایډ شو، د فیبرایډ هم مختلف اقسام دي. دوی شی د غوښې د رسولی، هر رنګه د غوښې د رسولی علاج هم کوم او ویت پروف کوم، او چې غټې رسولی چې د چا ښې شي د هغې ځان سره باقاعده یو پروف کېدم ځان سره، نو د هر رنګه د غوښې رسولی علاج کوم. د هغې نه علاوه CEA کارسینو ایمبریونیک انټیجن چې کوم یو دی دا یو خطرناک کینسر دی، دې ته کولون کینسر هم وایي. دا په بریسټ کینسر کې چې دی که نه متیز کېږي، دې سره ریلیټډ BRC1 BRC2 ټیسټ هم کېږي. او دا CEA چې دی د دې ما سره او د C125 یو بهترین علاج موجود دی. د افغانستان نه یو دوه کسان راغلي وو چې د هغې ما د برین ټیومر علاج کړی و. داسې بې اولاده حضرات، داسې بې اولاده خواتین او حضرات، هغه زنانه چې د هغې ته PCOD چې دی کریټ شوي وي، یعنی د PCOD په وجه باندې یا PCOS PCOD، د PCOD چې یعنی د هغې هارمون لیول ډسایبل شي. زه لاړ شم اول ټول ټارچ سکینینګ ته، په هغې کې وګورم چې که نه دې ته ټاکسوپلازما ده یا روبیلا ده یا CMG ده یا چې دی که نه بروسیلا ده یا هرپیس دی، کوم شی پازیټیو دی یا سوټایټر دی. زه به تاسو له یو مثال در کوم، لکه یو تقریبا یو دوه قسمه د مارانو مثال به در کوم. یو مار داسې دی چې هغې په انسان باندې کله چک ولګوي نو د هغه په زهرو کې داسې بکټیریا چې ستا وینه چکه کوي. او بل داسې یو مار دی چې هغه چې دی که نه چې چک ولګوي په انسان باندې نو د هغه وینه بالکل نری شي، د هغه په خوله باندې، په پوزه باندې، په غوږونو باندې وینه راماته شي او ایکسپایر شي. نو دغه رنګې په دې چې دی په دې جراثیمو کې مختلف بکټیریا، مختلف پیراسایټ، مختلف وایرس داسې دي چې هغه څه پکې وینه چکه کوي او څه پکې وینه بالکل نری کوي. نو چې کله وینه ډیره نری شي او کله وینه چې ډیره گاړه شي نو په دې دواړو کیفیتو کې چې دی هارمون لیول ډسایبل شي. چې کله دا ډسایبل شي نو د هغې چې دی اوریس چې کوم دی هغه انلارجمنټ شي. د هغې چې دی که نه مطلب چې اوریس کله د هغې هارمون لیول ډسایبل شي نو مختلف علامات رونما کېږي. د بعضې زنانو پکې چې دی د مخ باندې غیر ضروري ویښته راختل هم شروع شي، د هغې وزن هم پکې بړاو شي، د هغې مزاج پکې چړچړاپن شي، د هغې خپې لاسونه هم چې دی میږي کېږي، حتی چې نور هم چې دی شوګر هم پکې کریټ کېږي. چې څومره وخت تېرېږي دومره علامات زیاتېږي. د هغې په اوریس کې چې کوم دی ډومینیټ فولیکل چې کوم دی هغه نه جوړېږي، یعنې فولیکل اکټیویټیز هغه هم ډسټرب شي. چې ټول نه مخکې هغه ریزن تلاش کړمه چې کوم پیراسایټ دي، کوم وایرس دي، کوم بکټیریا دي، چې کله زه د هغې علاج وکړم هغه ختم شي، اټومیټیکلی PCOD ختم شي. همیشه اول د ریزن تلاش کړی دی او د ریزن علاج مې کړی دی، نو PCOD اټومیټیکلی ختم شوی دی. دا نه چې ما پکې د طاقت دوايانې او فولیک ایسډ او پلانې دینګړې، نه، ټول نه مخکې ریزن دی. نو دغه رنګې د زنانو هغه علاج کوم. او بیا کوم سړي د هغې بې اولاده دي نو په هغې کې بیا دا ریزن تلاش کوم، هغې کې ابډومینل سکروټل الټراساونډ وکړم
او چې کوم دی د هارمونز ټیسټونه چې سیرم پرولیکټین شو او ټیسټوستيرون شو او د هغې نه علاوه چې کوم دی بیا هغې کې چې دی ابډومینل سکروټل کې بیا دا ګورم چې دا اسمال سایز ټیسټس خو نه دی، دا وایروکوسیل خو نه دی، هایدروسیل خو نه دی، فیش اپیډیډیمس سیست خو نه دی، سیمینل ویزیکل سیست، یعنې یو علامات پکې چې دی رونما کړمه چې دی که نه ځان ته یو بیس جوړ کړم. دې کې هم چاڼ وم چې په هغې کې هم کوم رنګې بکټیریا دي، کوم رنګې وایرس دي، کوم رنګې پیراسایټ دي، بیا له د هغې علاج وکړم. بیا چې دی د هغې هغه هارمونز لیول ته راشم. نو بهرحال چې دی که نه هغه ایزوسپرمیا غوندې مرض هم الله تعالی ښه کړی دی او 18 کاله 12 کاله بې اولاده چې دی که نه هغه د ما په علاج باندې خدای صاحب اولاد کړي دي. د نن دور کې هیپاټایټس سی شو، هیپاټایټس بی، ایچ بی ای اے جی، ایچ ای وی، هیپاټایټس اے شو او لیور سیروسس د جګر کینسر شو او لیور ماس په د جګر کې رسولی شي. د هغې ما سره یو بهترین علاج پروت دی. هغې نه علاوه پروسټیټ کینسر شو، ډبګرۍ کې چې دی ایم سی بي بینک دی ازل نامې ده، برانچ منیجر دی، پلار یې هله راوستو، اوس هم ما سره رپورټ پروت دی. د 226 چې دی پروسټیټ کینسر و چې 22 ورځې دوی وخوړه او آر ای فیکټر هم پوزیټیو و، چې جوړونه پکې ښه بالکل کاږه شي او دردونه پکې ناروا وي. په 22 ورځو کې چې دی 226 نه 14.7 لمسم رالو، 14 ته تقریبا رالو او چې دی آر ای فیکټر کې هم چې دی یو ټیسټ نیګیټیو شو. لکه ایس او ټایټر وي، د جوړونو مرض وي، هر رنګ مرض وي، پوه شي که نه هر پیچیده امراض او علامات علاج سره د ثبوت کوم. او د دې نه علاوه ایس ټي ډیز وایرس باندې ما کار کړی دی. ایچ آی وي علاج داسې ولې چې د ایچ آی وي والا خلک چې کوم دی که نه هغه یېرېږي، پوه شي. ایچ آی وي یو کس هله چې دی د بایوټیک الټراساؤنډ والا په ډبګري ګارډن کې بایوټیک الټراساؤنډ کې ډاکټر حسن موجود دی، هغه له یو مریض راکړو، هغه چې دی که نه حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې مخکې نه رجسټرډ و چې ما بوتلو، بیا مې د هغې نه پس چې دی ایل آر ایچ ته بوتلو، هلته مې هم بله ټیسټ وکړو، سی ټي لیبارټرۍ نه مې هم بله ټیسټ وکړو او چې دی که نه بیا مې ولې علاج شروع کړو. نو د هغه T1 T2 سټریپ چې کوم دی دواړه پوزیټیو راتلل.